او دې بار کټ ځان ته ودرولو او په دې بره د ګاډر وي د برنډه کې ګاډر کې وای دی رسې واچوله او پړې بیا غاړې ته واچوله او دی ورته په کټ ودرېدو چې خخولو نو ما ویلو چې د زوی خو ما خخوي تاسو چې هسپتال نه راوړلو مړه نه راکولو دا بچوري سر کړی در مسیر نه دای نه درکې ول مسیم ولا غاړي کې واچو چل مسید مال مزي بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو تانا اورمړ په حدودو کې رفیق نوم یو کس وجلې شوی و. د کور والا پولیس ته داسې رپورټ درج کړی دی چې زما خاوند خودکشي کړې ده. خو دغه خودکشي نه وه بلکې دا د یو 3 لک روپو د لالچ دپاره دغې ښځې خپل رو سره شامله شوې وه او خپل خاوند یې وجلی دی. پولیس هم کیس ټریس کړی دی، ملزمان یې ګرفتار کړي دي. دغه ټول تفصیلي ریپورټ چې دی کې وجې سوې همدغه شان مونږ ایس ایچ او اورمړ خالد خان سره یو تفصیلي ریپورټ جوړ کړی دی. د دې لواحقینو سره مونږ خبرې کړي دي. دغه ټول ریپورټ تاسو سره په خپل ډیجیټل باندې شیر کوو. او چې دا مونږ ته یو راپورټ شوی و د خودکشي خلاف زنانه راغلی وایي زما خاوند ځان پانسي کړی دی، خودکشي کړې ده. چونکې هغې نه مونږ بیان واخیستو راغلو دلته د هغه 174 دریافت مونږ شروع کړو، تفتیش هم شروع کړو او شک شبهه دی چې یو سړی خودکشي کوي نو د هغه سره یو اکچوال وقوع وي او یو وي ګیم کړی نو اکچوال وقوع خپل پته لګي او چې دا څوک ورسره سلاکار وي د خپله پته واضحه پته لګي. خو دا چلو هغه وخت د زنانه راپورټ وکړو مونږ خو چې لاړو موقع وکته خو دا شی مونږ ته خودکشي نه ښکارېده. شک خو ډېر پولیس کار دا دی شک نو مونږ راغلو خپل تفتیش هم شروع کړو. بیا دې کې د ښځې د ورونو نه بیان واخیسته چونکې دا ښځه واده شوې ده یو 10-12 کاله وشوه او دا د پلار په کور کې به اوسېده، د دې سره به خاوند دلته اوسېدو. اصل کې دې خاوند دی و د ورسکه خو دې پلار کور کې اوسېده، خاوند یې ورسره دلته اوسېدو. دې یو میاشت نیمه مخکې چېرته پلاټ خرڅ کړی و، څه پیسې میسې هم وې، د خاوند صاحب هم دلته ورسره پرتې وې او وقوعه چې وشوه راپورټ هم واخیستو، تفتیش هم شروع کړو. دې کې بیا د خلکو نه بیانونه واخیسته، د ښځې د مقتول رفیق چې کوم وفات و د دغه د پلان نه چې بیان واخیسته نو هغه مونږ ته دا وویل چې دا خودکشي نه ده. مې څنګه خودکشي نه ده؟ هغه وویل یو خو د زما د زوی سره پیسې وې 10-12 لک روپۍ وې هم اوس نشته دی او بل دا چې دا دغو پانسي کړی دی. نو چونکې هغه پلار و د هغه د کور سړی و دې کې خامخا کلو ملاویږي، د خلکو خبرې مبرې راځي نو د هغه پلان نه چې مونږ دا بیان واورېدو مونږ پکې د تفتیش نور هم تیز کړو. نو مونږ پکې د هغه چې کم موجوده و د سړی په کومه شپه خودکشي کوي یو خو دا ځای ډېر اوچت و هایټ و، یو دلته دا پړی اچول او بیا یې مرۍ کې اچول. یو دا څه کمره وه برنډه وه کوم دا برنډه وه صحیح نو د کمرې څه بار برنډه وه. دا زنانه دې وی بکولې زنانه وی چې مونږ کمره کې وو مونږ پسې وار دروازې بار نه کنجي کړه لا کړه او دې بار کټ ځان ته ودرولو او په دې بره د ګاډر وي د برنډه کې ګاډر کې وای دی رسې واچوله او پړې بیا غاړې ته واچوله او دې ورته په کټ ودرېدو. یو خو مونږ ته دا شک شبهات راغله که هغه برنډه ډېره هایټ کې وه ډېره زیاته، که هغه په کټ ورته ودرېیم نو نه ور رسې. یو خو دا شک شبهات پکې راغله. بل شک شبهات دا راغله چې د زنانه به کول دا ویل چې مونږ پسې ور باندې کړی و وایي مونږ کړکۍ ماته کړې مونږ په کړکۍ راوتلو. کړکۍ هم نه وه ماته، کړکۍ هم خو په کونډه کولو شوې لکه ښه سلا هغه دغو چې کوم بیانونه کول هغه ټول اپوزیټ ورته خپل جواز جوړېدو. بل ما ورته ویل تاسو کور کې نور په دې موجوده څوک بچو نه علاوه وایي زما اوښ هم ما سره بیټه کې ناست پروت و ده و د ښځې ورور یې و نو یو خو ورسره ام موجود و. نو بس ملدي کې خو بیا څه خبره نشته چې یو سړي سره اوښ هم کور کې وي ښځه هم وي او بچي هم وي بیا خودکشي کوي نو مل دا یو ناممکنه خبره ده جي. نو بیا هم دی کې د اوښ یې ورته راوستو لږه پرشرایز کو بیان هم ترې واغوستو بکول یې هغه د ښځې ورور د ښځې ورور یې و د ښځې د مقتول د رفیق اوښ یې و نو بکول یې د هغه چې او سر جي دا وقوعه مونږ کړې ده او مې څه وجه کیدی شي وایي وجه دا وایي چې دې سره 3-4 لک روپۍ وې وایي هغه د خور ماته راکړې وایي زه بېروزګاره وم دا اوښ یې چې ده داسې لږه لوفر غوندې دی که نه هوایي دی کار روزګار یې نشته خو بس همدې چې کوم ملزم دی دا کوم ملزم چې دی نو ملزم ویل ماته 3 لک روپۍ سره پاسه راکړې وایي هغه مه وخوړې او بل دا چې کوم مقتول وایي دې به زما خور ټکوله راټکوله وایي تا پیسې پټې کړي دي پیسې راکړه پیسې دې څه کړې نو
بیا دې پورې وایي چې دمکي مې راوشي چې زه تاله طلاق درکوم پرېږدم یې د بچو سره یې پرېږدم زما پیسې راکړه وایي بس د دې بې عزتۍ او د دې غلا الزام د لاسه وایي ما د خور سره مشوره وکړه وایي چې داسې به وکړو اوس به په کوم کلي کې به وشرمېږو چې یاله خور ته ښځې خپل خاوند نه پیسې پټې کړې روډ لا و بې عزتي به هم جوړه شي او د حیا نه به پاک شو نو دا دې ته یې سوچ وکړو او دا یې سوچ نه کولو چې راشه چې دا سړی پانسي کو پانسي مرګ سوچ کوي او د عزت سوچ نه کوي که نه تشدد په ده په وجود باندې و داسې نه تشدد نو چونکې بکولې د دغه چې دې ته وایي دا خپل کور والا نشي کولی په چیو کې ورکړې خپل خاوند خپل خاوند ته اخه نشه و خو ده و او په ګویا ده بیا دغه بار وباسلی دی او پانسي کړی دی د مرګ نه پسې پانسي ورکړه نه جی د بیوشۍ نه بعد پانسي کړی دی اول مطلب پهلې بیوشه کړی دی او بیا یې پانسي کړی دی خو چونکې اوس موږ څه خو څه داسې پوسټمارټم رپورټ لا نه راغلی دا به اوس د ورځ دوه کې راشي نو موږ ته به البته دا پته ولګي چې او دې ته زهر ورکړی شوي دي د شي ګولې څه ورته ورکړي دي چې دا د دې موت ته ورکړل شوی دی آیا دا په زهرو یې مړ کړی دی یا دغه نشې ګولې ورکړی دی پانسي کړی دی دا وجه کیدای شي نو دا به اوس د ورځ نیمو کې موږ ته پته ولګي انشاءالله مقتول رفیق چې کم دی ده به څه کار ژوند کولو جی دی بهر ملک و او بیا اوس وسه پیسې وي یو پلاټ یې خرڅ کړی و ټیکټر یې واخیستی و لکه کار روزګار به دغو خلکو کولو څه داسې دی خو وایي چې بېروزګار و بېروزګاره څه 9 لک روپۍ وسره وي نو دا بیا څنګه بېروزګاره وي نو هلته تا پټې کړې نو خامخا به بېروزګاره کېږي چې خالد خان سوالات ډیر دي ډیر سوالات جنم اخلي زه دا سره مختصر خبرې کوم د ښځې خاوند رشته یو مقدس رشته ده بیا دلته که مونږ وګورو رول پکې رور خور ادا کړی دی مطلب د خپلې ښځې او د ښځې رورې او دې د یو چند روپو دپاره قتل کولو دته دا لار میلاوې ده نو د هغه ټیم سره بس دا چې یو سړی په ځان پوه نه شي دی خو خپله مې وویل چې مونږ پوه شوي نه یو بس مازغو کاره مې وویل چې ویې ویل خور ته د طلاق ورکوم او واله ټکوله مې به زما برداشت ختم شو نو مل دې ته برداشت ختمېدو چې دا غلا دې کوله او پیسې پټې کړې خو دا به دې واپس ورکړی وی چې دا خور عزت دې پې بچ وي سړي ته ژوند به بچ وی خو دا سوچ دې نه و خو بس الټه دې دا چې خور راته په کوم کلي کې وشرمېږو د غلا په نامه به راپورې ولېږي او بس د هغې ته یې د مرګ بندوبست وکړو سړی یې پانسي کړو شکیل خان دا څه چل شی استاد وی چې کوم دی هغه وجلې شوی او بیا هغوی کوروالی وي چې دی پانسي کړی دی ځان او بیا بعد کې هم د هغه کورواله په دې کې ګرفتاره شوه هغه ملزمه وه دا څه چل شوی دا سرجي داسې کیسه شوې وه چې 5 بجې به سهار چې ماله اطلاع وشوه چې زوی یې ځان پانسي کړی دی خو د ده نه مخکې چې کوم دی دغه واقعې نه مخکې چې کوم مور صحیح خبرې کړې وې 15 ورځې مخکې چې یاره بابو څنګه یې ښایي جوړه طبیعتونه لري خري بس سلام یې سا کړی دی خو نه دا ویله ویلي چې ماله بخښ راکړه یو بخښ ته نه غواړم نه بخښ ته غوښتې نه دا واقعیا نه څه خبر راکړی دی بس یاره ټلیفون پې کار شو پیسې به پکې ختم شوې نه سرجي چې کوم دی بیا هغه نه پاس موږ له اطلاع میلاو شوله چې زوی یې خودکشي کړې او ځان ورمړه لره ورسوه چا درته اطلاع وکړه اطلاع چې کوم دی وراره مې اسلام آباد کې خسته جان نوم یې دی دوی له اطلاع هم نه کوله دوی له اطلاع نه کوله چې موږ پینټ له راورسېدو موقع له راورسېدو نو کاسې وړی و پاسپورټن له هسپتال له وړی ما دلته زنانه وې زوی په کور کې مې یاره هغه لور مې راغلې وه او یوه مې ننګور وه راغلې وه د هغه نه وسي مجر بازار کې څنګه واقع شوې وه یا له کاسې وړی دی کاسې پولیس والا راغل نو سرجي چې موږ پینټ وکړو هرس یې وکړه هرس یې ډېرې کمزورې وې ا د ما د زوی هغه نه وې پانسي کېدو دغه څه زیوتات شوی دی خب مضبوط زیوتات پسې شوی دی هر شی په استعمال شوی دی دا چې کنه بیا د پیسې ته غوښتي چې رقم ځمکه یې خرڅه شوې وه د پیسې ته غوښتي چې وخت کې ته ماله د پیسې راکړه سعید خانه د کومې پیسې چې کنه درې مانه ضبط کړي در نه راکړه ځمکه یې ما خرڅه ځمکه مې خرڅه کړه پیسې مې تاله ډېر کړې هغه ول جواب کې وی چې پیسې یې ما سره شته دی ولې نشته موجوده دي موجوده نه دي خو شته دي څه پښتو باندې د خپل اوخې ته ویلي واخې ته ویل چې پیسې له راکړه نو واخې ورته ویل چې پیسې به زه درکړم خو ما کور والا شوی سنایي ته وړي ته پیسې هم کې وړي صبر وکړه دغه بیا کسان ویل لګلي ویل چې تا کور والا شي ما کور خو نه ویل شي مهرباني وکړه چې پیسې له راکړه ولې نه راکړه ماشومان بچي مې مړه نه ورکول سرجي والټ کولې مې سکړي والټ کول نه خبر شو والټ کول یو سکړي والټ کول نه دیلی چې کنده بیا د ما دا پورا یقین راغلو چې د دوباره چې کنده پانسي خپل ځان نه وکړي دوه پانسي ورکړم بړي کړو په دې پیسو کې وسنور چې د دنیا په حساب کتاب د مشمان مين نو تا د خپل زوی په یولو نه چې د دلته اوسېدو تا سره ولته کور کې نه اوسېدو سرجي ما ویل او چې اوسې ګره ما سره کاکا څه ټیم لرته ساریال ته ځمکه را کړی کور ولا لما کور ولا لازمکه ما ور کړی خو راکېله والته مزمکه رو شا خرڅه کنه چې دا غونډه کنه چې دای شیال ته کور جوړ کمې دلته کور جوړ کړه په دې مشوره کې وو مشوره ما نه راغله ما نه پغنه ورغله نه لیوانه ونه شو ما روغ موټ ور کړو چې څومره جیداد څومره پیسې په توګه فاړلې په دې خړې د سعید باندې
نو ته خو د دې هر څه نه خبردار وې دی به تا کینولې وې تا پوی کړی نه دی دی سرجي ما پوه کړو ما لا وی چې دوباره بیا ښکېل شوم که نه ځمکه نه راکوي اوس کور ولا مې ځمکه نه ورکوي چې ځمکه له راکړه چې هلته په کاڼه باندې لاړ شم چې په چالو د ځمکه تېغه کړم که خرڅه مې کړم که کور مې پرې جوړ کړو هلته به هم کور وي او دلته به هم کور وي سره اوسېږو خپل خلکو سره د ده بچي اوس چېرته دي د بچي دلته دي فورمړو کې سرجي نو خو ستا نوسي دي که نه ایمان مسي دي سرجي نو تا پس کوشش کړی چې کور ته یې بوځې سرجي زه خپل مسي غواړم که نه چې ماله خپل مسي راکړي خو چې زه اوس پاسه خو ژېږم ماله یې دنکې راکړم څنګه خپل مسؤله ورشم یو مړی خو مې شوی دی نور مړي مې ونیسي خپل مړی هم نه راکولو بیا مې زوی چې مړ شو پینډلر وڅن سرجي خبرې نه تېر شولم نو دلته چې کنده دی قبر وي لکه نه او په خپله یې ښخولو چې ښخولو نو ما ویل چې د زوی خو یې مارې ښخوي تاسو چې هسپتال نه یې راوړلو مړه نه یې راکولو دا بچو یې سر کړی وي درمسیر یې نه دی نه درکوي ملمسي ماله په ګاډي کې واچوي چل مسي دي مال مسي په ګاډي کې له واچوم ما ګاډي نیول هسپتال ګاډي دا به هم پکې یوسم دا مړی به هم پکې یوسم شاید خپل خاندان مې چې په ورسه کې یې ښخ په خپله غټه دیره کې یوه ترکه یې نه راکولو وي مسافر دی وي ښخ یې نو کسان له راغلي که کم له خو داسې وي چې مسافر دی وي تاسو غڼ خاندان مې له راغلو تره زمن مې راغل بچي مې راغل غونډ پې واده شو زنانه څه زنانه راغلې خو مرکې یې وي چې زه نه ځم هلته دغه ننګور نه زه خفه یم زه هلته ولې ځم ځکه چې زوی یې ما مړ زه څنګه ورشم په ژوندون یې څنګه ورشم چې ننګور څنګه وګورم زوی مې یې مړ کړی بس مهرباني راوشي چې انصاف راوشي دښمني او بدي نه خوښوم دی خو هسې نه مړ دی نه پرې راځي خو انصاف راسته وشي بس نو بیا تاسو د خپل زوی چېرته دفن کو کوم ځای کې یو مې ورورسک دیرې له مې یوړو سرجي غټې دیرې له مې یوړو بړې پول دیره ویله د زاخیلو دیرې ته مې ورسولو پولیس د سره تعاون کړی دی پولیس د سره تعاون وکړو نه سرجي نه ما سره پولیس تللی نرسه چې کنده دا کسان تللي د ګاونډیان یې نه دی څه تللی من داسې په ډاګه یې پرېښود غسل یې په خپله ور کړی وي ته غسل ما ورکړم غسل بکسه یې په خپله ویله کړې او روغ یې ماله یې جوړ را کړی دی ما ورته وایي چې جوړ دې ولې راکړو ظالمه غسل دې چې ورکولو سره خبر کړی والې سې هم کېدای شي لاندې زخمي وه نو تا کمپلینټ تاڼي والا ته کړی و چې هغې د سره تعاون نه دی کړی ته راغلی وي تاڼي ته نه و راغلی تاڼې ته سرجي اوس خو ملزمان ګرفتار شوي دي که نه ملزمان ګرفتار شوي دي سرجي نو پولیس ته سره تعاون کړی دی تعاون یې کړی باقاعده یې سره کړی بالکل یې تعاون کړی سر ګلونه مې چې دور لغه ونه کړي دور نوره منډه لونه وکړي نو ماله به څوک منډه وکړي زه غریب سړی نو بیا د دې واقعې نه پس تا خپل انګور خو به اورېدلي که نه هغې نه تپوس وکړو چې بهی دا څه کړي دي یا د ظلم کړی دی نه یې میلاو شو انګور څه دا میلاو شو چې صرف دا نه وطن ته ژړا یې وکړه چې شینې و ویې شینې ولاړې نه بس دا اواز یې وکړو زوی د سر په څه وخوړو هم د پیسو وجه وه پیسو وجه وه پیسو وجه د پیسې یې ترې غوښتلې او صرف دغه ښځې له یې دنکې ورکولې چې ټیمه ټیم مه ګرځېږو بس خپل سوچ فکر کوو بس چې دلته والټه کول یې ځکه ورکړه چې دلته انتن فضا به ګرانو کتونکو ایس ایچ او اورمړ خالد خان خبرې هم خو تاسو واورېدې چې دا هغې یو ډرامه جوړه کړې وه د 500 رنګ یې وله ورکړی و خو چې کله بیا موږ تفتیش وکړو پلار سره یې میلو شو او هغوی سره موږ خبرې وکړو نو زموږ پې شک پیدا شو چې دی یې وژلی دی په څه یې وژلی دی پوسټمارټم رپورټ لا نه دی را رسېدلی هغې کې به پته لګي چې دلې کمه نشه ورکړې وه بیا په ده باندې تشدد کړی دی یا نه ګرانو کتونکو دا پلار یې ما سره ولاړ دی د ده هم دا وینا وه چې ما بیا د هغه مړی هم نه راکولو او په خپل یې ښخولو وجه څه وه وجه هم دا وه چې د 3 لکو روپو دپاره د یو ځمکې ټوټې دپاره د خپل خاوند خپل رور سره یو ځای شوه او ویې وژلو ګرانو کتونکو حوصلې پکار دي صبر پکار دی قرضدار په ژوند کې دا تړلي خبرې دي د هغې دپاره داسې نه ده پکار چې ته یو ژوندی انسان ووژنې او بیا خپل خاوند چې د ښځې او خاوند ډېره یو مقدسه او صفا سوتره رشته ده ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې درنه اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ موږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان